حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې کوم مؤمن مسلمان د جمعې په ورځ باندې په شس طرح سره اودس تازه کې او بیا د جمعې لمانځه ته ولاړ سي او حالته د امام سره جندي په خاموشي سره کښیني خطبه واوري الله جل جلاله به د دې جمعې سره بیا در بلې جمعې پرې او درې ورځې زیات ګناهونه به الله جل جلاله ورمعاب کړي او کم کس په دې خطبه په دوران کې په ډبره یا د مسجد په چټای شي سره د ځان مشغوله کړي وي دغه ته لغو ول کیږي د لغو کار په وجه سره الله جل جلاله دته د جمعې اجر نور کوي بل روایت راوړي حضرت اوس بن اوس رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی چې ان حضرت صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې اے کسانانو ستاسو په ورځو کې افضل ورځ د جمعې ورځ ده ځکه چې الله جل جلاله په دا ورځ باندې حضرت آدم علیه السلام پیدا کړي او په داغه ورځ د انتقال وسو او په داغه ورځ به قیامت صرف شپېلې ول کیږي او خلق به د دې ود څخه ټوله دنیا بهوشه کیږي لہذا تاسو نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته فرمایل لہذا تاسو په دا ورځ باندې پر ما باندې په کثرت سره درود شریف وایاست ځکه تاسو درود شریف دا ماته پیښیږي عرض وسو د نبی علیه الصلاۃ والسلام څخه چې یا رسول الله زموږ درود شریف تا ته څنګه پیښیږي ځکه ستا جسد اطهر په مځکه او د خاورو سره به خاورې سوی وي نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي چې بېشکه الله جل جلاله د ټولو انبیا علیه الصلاۃ والسلام اجسام مبارکه دا پر مځکه حرام کړي دي بل روایت کې راځي چې سائل عرض وکړي چې زموږ د سلام جواب تا ته څنګه رسیږي ځکه ستا بدن مبارک به سالم نه پاتې سوی نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایي چې الله جل جلاله پر مځکه باندې د ټول انبیاء علیه الصلاۃ والسلام اجسام مبارکه حرام کړي دي کله مسلمان پر ما باندې درود شریف ووایي د جمعې په شپه یا په ورځ باندې نو الله جل جلاله زما و طرف ته ستاسو درود شریف راوړي د ملائکو په ذریعه سره او زه د سلام جواب ورکوم بل روایت راوړي حضرت ابو هريره رضی الله عنه څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې هیڅ ورځ د هغه ورځ څخه بهتره نه ده سپاغه باندې المر اخیږي الا د جمعې ورځ د جمعې ورځ په ټولو ورځو کې افضل ورځ ده ځکه پر مځکه باندې هر جاندار شی سوا د جنات او د انسانانو څخه د ټول مخلوقات د الله څخه بیریږي په دا ورځ سکله د ورځ د جمعې شي پر مسجدان پر دروازو باندې فرشتي ولاړې وي سکله اول کسان راځي د جمعې لمانځه دپاره د هغه نومونه په رجسټر کې لیکل کیږي او هغو ته داسې ثواب ورکړل کیږي لکه څوک چې وش حلال کړي او قرباني کړي او د ده قرباني قبوله سي د هغه څخه بعد بل څوک راسي هغه ته د یوې بزې او د پسه ثواب ملاویږي د هغه څخه بعد څوک راسي هغه ته د چرګ ثواب ملاویږي د هغه څخه بعد په آخر کې څوک رالی هغه ته د یوې هګۍ ثواب ملاویږي د هغه څخه بعد چې څوک ناوخته راسي په دا دوران کې چې کله امام منبر ته پورته کیږي په دغه وخت کې فرشتي خپل رجسټران بند کړي او په خاموشي سره خطبه شریف واوري محترمینو الله جل جلاله دې موږ ته په زړه کې د جمعې فضیلت او اهمیت واچي چې دغه په هفته کې یوه ورځ الله جل جلاله موږ ته راکړې ده چې الله جل جلاله څخه دا دعا کوو چې الله پاک زموږ ته بچان
زموږ تی زنانې او په خپله د دې جمعې د ورځې فضیلت او اهمیت وپېژنو. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.